الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. دا وخت زه ذکر کول غواړم د یو ډیر خوږ شخص یو خاص مقام لرلو. د سلسلې فدایي خادم و. 2 ورځې مخکې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. هر انسان به یو ورځ دا دنیا پرېږدي، خو څومره خوش قسمته دي هغه انسانان چې کوشش کوي چې خپل ژوند د خدای پاک د رضا مطابق تیر کړي. کله چې هغوی څه لوظ وکړي نو د خپل وسه د هغه لوظ د پوره کولو کوشش کوي. د دین خدمت سره سره د انسانیت د خدمت کوشش هم هر وخت کوي. په هغو خلکو کې هغوی شامل وي چې یوه دنیا استایي او په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو قول مطابق په داسې خلکو جنت واجب شي. د سلسلې د خاتم او د خلفا سلطان نصیر او خلافت لپاره انتهایی غیرت لرونکي زموږ خوږ ورور مکرم محمود احمد شاهد صاحب وو چې پاکستان کې زیاتره خلک د محمود بنگالی په نامه پیژني او نن سبا دوی د استرالیا د جماعت امیر وو او ملته د چهارشنبې په ورځ په 23 اپریل دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د هغوی د وفات نه پس د یو ملګري چې کوم وړومبی خط مال راغلی و هغې کې پیغام هم دا و چې د خلافت نه هغوی داسې زارېده چې خدای د داسې وس موږ لم راکړي. نو هغوی لم ما دا جواب ورکړو چې محمود صاحب به لکه د نبض روان و. هېڅ چېرې هم د هغوی په زړه کې دا انقباض نه و پیدا شوی چې دا حکم ولې راغلی دی یا دغه شان ولې راغلو. د هغوی د مرضۍ خلاف به هم که یوه خبره هغوی ته وکړې شوه نو فوراً به یې د هغې تعمیل کولو. د هغوی د بیمارۍ او د وفات لږ ډېر تفصیلات به بیان کړم. په 22 اپریل دوی د سیډني میشن هاوس کې د مازدیګر مونځ لپاره جومات طرف ته روان شو، خو لږ مخکې تلو نه پس کور ته واپس لاړل چې طبیعت مې خرابېږي لګیا دی. او څنګه چې کور ته ورسېدو نو د دماغ رګ یې وشلېدو. د شوګر او د بلډ پرشر مریض خو دوی مخکې نه و. هسپتال ته دوی یوړلی شو. هلته په
وینټیلیټر دی وو. د ډاکټرانو خیال هم دا وو چې دماغ په کومه حصه کې چې رګ شلېدلی دی نو هلته نه بیا د هغوی رغېدل ممکنه نه ده. خو بهرحال ما ورته وویل چې 24 ګنټې یعنې پوره یوه ورځ کوشش وکړئ، خو دې نه زیات نه. نو د یو ورځ پس د 24 ګنټو پس چې هغه ماشین لرې کړی شو نو 2 منټه پس بیا هغوی ساه ورکړه. د هغوی تعارف دا شان دی. محمود صاحب په 13 نومبر کال 1948 کې د بنگلادیش د چاندپور ته ضلع یو کلي چار دوکیه کې پیدا شوي وو. د دوی د والد صاحب نوم مولانا ابوالخیر محمد محب الله او د والدې نوم یې زیب النساء وو. د دوی والد ابوالخیر محمد محب الله صاحب په کال 1943 کې احمدیت قبول کړی وو. ابتدایي نوم د هغوی ابوالخیر محمد وو او حضرت خلیفة المسیح ثاني پکې د محب الله اضافه فرمایلی وه. هغوی د خپل علاقې وړومبی احمدي وو. ډېر لوی عالم وو. د تبلیغ هم ډېر شوق لرلو. د خپل تبلیغ په وجه خپل والد خواجه عبدالمنان صاحب یعنې د محمود احمد بنګالي صاحب نیکه هم د احمدیت د نور نه فیضیابه کړي وو. دوی هغه زمانه کې یو پی سهارنپور ته سبق لپاره تللی وو. نو هلته د احمدیت نه خبر شوی وو. دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ژوند خبره ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله دلی ته تللی وو نو د محمود احمد بنګالي صاحب نیکه ته هم دا شوق شو چې حضور علیه السلام سره د ملاقات وکړي. خو چېرته چې هغوی سبق ویلو هغوی ورله حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د ملاوېدو اجازت ورنه کړو. وروسته چې بیا دوی احمدي شو نو دا به ویل چې خلکو خو دا کوشش کړی وو چې موږ د دې نعمت نه محروم وساتي، خو خدای پاک دا نعمت موږ ته عطا کړو. د حضرت خلیفة المسیح ثاني په تحریک د محمود احمد شاهد صاحب پلار د وقف اولاد د تحریک لاندې دوی په کال 1954 کې وقف کړي وو. ابتدایي تعلیم محمود احمد شاهد صاحب خپل وطن کې حاصل کړی وو او بیا کال 1962 کې دوی لا وړوکي وو چې په جامعه احمدیه ربو کې داخل شو. په کال 1994 کې دوی د شاهد ډیګري ترلاسه کړې وه او په کال 1997 کې د مولوي محمد صاحب مرحوم چې د بنگلادیش امیر وو د هغوی لور حاجره صاحبې سره د دوی واده شوی و. د دوی 3 لوڼې دي او یو یې زوی دی. د خدای پاک په فضل ټول واده دي او د جومات خدمت کې وړاندې دي. د خپل د ابتدایي ژوند ځینې واقعات محمود صاحب په خپل زوم لیکلي وو. دوی وایي چې جامعه کې د تعلیم دوران یو ځل په جامعه کې د فوټبال لوبې کې د دوی ګوډه ډېره خوږ شوې وه او ډېر بیمار شوی وو. نو واپس مشرقي بنګال ته لاړل. ربوی کې هغه وخت ډېر سهولتونه هم نه وو او موسم هم سخت وو او خوږې اوبه به هم نه میلاوېدې. اکثر به د دوی په ګېډه کې تکلیف وو. مور پلار نه هم دوی لرې وو او دوی لا وړوکي وو. مور پلار به یاد شو مور پلار یاد شو خوږ شوي وو. نو واپس بنګلادیش ته لاړل. هغه زمانه کې هغه مشرقي پاکستان وو. ربوی ته واپسۍ کې ورلپاره هېڅ خوند نه وو او نه هغوی دا غوښته چې واپس راشي. خو وایي چې سید میر داود احمد صاحب چې هغه زمانه کې د جامعې پرنسپل وو هغوی ورته بار بار خطونه ولیکل او کوشش یې وکړو چې هغوی د جامعې ته واپس راشي. نو په دې وجه بیا هغوی واپس راغلل. د خپل والد صاحب باره کې وایي چې د هغوی د دعاګانو
هم د هغوی په ژوند ډېر لوی اثر و. ربوی کې چې دوی کله وو نو خپل والد صاحب ته خط لیکلی و چې د ربوی موسم سخت دی، اوبه نشته، ګرمي ده، د خوراک څښاک ډېر تکلیفونه دي او نور داسې خبرې. نو د دې په جواب کې د دوی والد مکرم محب الله صاحب ولیکل چې د مکې حالات هم ډېر سخت وو او بیا د سوره ابراهیم د آیت ورته ویلو چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، او د دې په حواله بیا ورته نصیحت وکړو چې د خدای خلیفه چې کم خار آباد کړی دی که هلته نشي اوسېدی نو بیا پلار سره د تعلق بې مطلبه دی. نو وی چې د دې نه پس زما ژوند کې یو ډېر ژور بدلون راغلو. د راولپنډۍ نه مجیب الرحمن صاحب ایډوکیټ لیکي چې دوی د سلسلې خادم وو. په ډېرې خاموشۍ او په سلیقې به کار کولو. ټول عمر ډېر په اخلاص او په وفا خپل فرایض پوره کړي دي. د خدای پاک مخې ته هم عین د خدمت په حال کې حاضر شو. د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث له طرفه دوی د خدام الاحمدیه صدر مقرر شوي وو او د هغې نه پس د دوی انتظامی خوبۍ هم مخې ته راغلې وې. مجیب الرحمن صاحب وایي چې د دوی د والد صاحب تقرری په بنګال کې د مبلغ په تور شوی و. خپل ړومبی اولاد هغوی وقف کړی وو او محمود احمد صاحب لا وړوکي وو چې هغوی ربوی ته راولېږل. ماحول پردی و نو ځکه په شروع کې به دوی ډېر خفه وو. د دوی والد صاحب به پې دومره دردېده چې مجیب الرحمن صاحب چې د دوی ماما کېږي وایي چې د دوی والد صاحب اکثر ماته دا لیکل چې محمود احمد خفه کېدو ته مه پرېږده، چې محمود احمد خفه کېدو ته پرې نه دی، چې دا سم سبق ووایي او د جامعې نه فارغ شي. دا د ابتدایي ورځو خبره ده، خو بیا ډېر زر محمود صاحب ښه په شوق خپل تعلیم کې مشغوله شوي وو او د ربوی په ماحول کې ځان یو رنګه کړی وو. د ربوی پخواني اوسېدونکي د دې نه خبر دي. د ګرمۍ په چوټیانو کې به میر داود احمد صاحب دوی پنډۍ ته مجیب الرحمن صاحب له ولېږل. مجیب الرحمن صاحب لیکي او دا بالکل سمه خبره ده چې د مرحوم په طبیعت کې سادگی او خلوص دومره وو او دومره خوش اخلاقه وو چې د غیر احمدي ګاونډیانو ماشومان او زنانه به هم هغوی سره مانوسه شول او همیشه به یې هغوی یادول. د خپلو وروڼو سره هم د محمود صاحب ډېر د مینې تعلق و. د خپلو غریبانانو خپلوانو به یې ډېرې په خاموشه مدد کولو. د بنګلادیش جومات کې به څه پیسې د دوی همیشه د امانت په طور پرتې وي چې به د خپلې مور مستقل خدمت کولو. د دوی ټول خپلوان همدا وایي چې هغوی سره د دوی ډېر د مینې تعلق و. کله چې دوی صدر شو دا واقع دوی خپل زوم باندې په خپله لیکلې ده. وایي چې په کال 1989 کې د خدام الاحمدیه په شورا کې د صدر انتخاب لپاره ووټینګ وشو. د ووټ په لحاظ د هغوی نمبر 15 و. د انتخاب نه پس د سحر مونځ وخت کې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم الله تعالی دوی راوبلل او ورته وفرمایل چې استغفار او درود ډېر ډېر وایه. نو بیا په بله ورځ یا هماغه ورځ ماښام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث د صدر په طور د هغوی تقرري منظوره کړه. د ووټونو په لحاظ دوی په 15 نمبر وو. د دوی د جامع ملګري او د سلسلې مبلغ انعام الحق کوثر صاحب چې نن سبا په امریکا کې دي لیکي چې د جامع ناصر هاسټل کې مې هغوی سره ملګرتیا جوړه شوې وه. هغوی د هاسټل زعیم وو او انعام صاحب معتمد وو. وایي چې مخکې د میس ممبر وو بیا صدر. په جامعه کې دوی رئیس الجامعه هم منتخب شوي وو.
انعام الحق کوثر صاحب لیکي چې کله حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دوی د خدام الاحمدیه صدر مقرر کو او اعلان وشو، نو زه دوی سره جخت ولاړم او زه ورله غاړه ورکولو لپاره لږ وړاندې شوم، نو راته ویل چې لرې شه. د دوی د اردو مخصوصه لهجه وه، بنګالي به هم پکې ګډه وه. نو وی چې بیا رانه پوښتنه وکړه چې زما د نوم اعلان وشو، نو ما ورته ویل چې او، نو یقین ورنغلو. د خوشحالۍ په ځای د صدمې په حال کې و، خو بیا زه ځان سنبال کو او وی چې بیا مې هغوی تر غاړه باسل. خالد سیف الله صاحب چې اوس د هغوی نه پس د استرالیا د جومات مکه منور دي، هغوی وایي چې په یوه موقع بنګالي صاحب هغوی ته په خپله دغه د صدر جوړېدو واقعه ورولې وه چې کله په کال 1909 کې د عالمي خدام الاحمدیه د صدر انتخاب و، نو د ووټونو د شمېر په لحاظ د هغوی 5م نمبر و، خو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث به دوی سره د ډېرې د مینې سلوک کولو، نو دوی راوبلل او ورته وفرمیل چې نن ماښامه پورې ډېر زیات استغفار وکړه. دوی ویل چې زه ډېر ویرېدم چې خدای خبر څه غلطي رانه شوې ده، خو چې حضور رحم الله تعالی چې کله په 5م نمبر کېدو نه باوجود زه صدر وټاکلم، نو هله زه پوه شوم چې حضور په دې طریقه زه د عاجزۍ طرف ته متوجه کولم. دا کم عهدهداران چې منتخب کېږي هغوی لپاره هم په دې کې یو سبق دی چې هغوی د درود او استغفار ډېر زیات وایي چې همیشه په عاجزۍ قایم پاتې شي او خدای پاک ورله په صحیح رنګ د خدمت توفیق عطا کړي. محمود مجیب صاحب انجینیر لیکي چې محمود بنګالي صاحب ډېر فدایي او د خلافت شایده احمدي و. خلیفۃ المسیح ثالث کال شاید چې دوی ته یاد نه دی، په کال 1980 یا 81 کې شاید چې هم سمې لیکلی دی. نو وایي چې خلیفۃ المسیح ثالث په کال 1980 یا 81 کې د 1980 راسي چې څومره صدران تیر شوي دي هغوی وشمېرل او د هغوی نه پسې د محمود احمد بنګالي صاحب تعریف وفرمایلو چې اطاعت کې او دعاګانې اخیستو کې هغوی د ټولو نه مخکې وتلي دي. او هلته بیا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث دا هم فرمایلي وو چې ما د 5م نمبر نه چې دوی اوچت کړي وو او صدر مې ټاکلي وو، نو ما جومات له دا یو سبق ورکول غوښتو چې د خلافت انتخاب چې کم وي هماغه ښه وي. د خدام الاحمدیه په دور کې هغوی په دوی باندې ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو. د کال 1971 دا واقع ده، د خدام الاحمدیه اجتماع وه. د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث چې کوم خپل الفاظ دي چې د دوی کوم ستاینه کړې ده، فرمایي چې برکت دې هماغه ته ترلاسه کېږي څوک چې په مخلصانه نیت د خلافت اتباع کوي، ځکه چې ټول برکتونه اوس هم دغه نظام سره تړلي شوي دي. د دې نه بغیر بله یوه خبره هم د خدای پاک مخې ته د قبولیت درجه نشي بیا منته. بیا فرمایي تیر کال چې د خدام الاحمدیه د صدر چې کوم انتخاب وو، نو په هغې کې د ووټونو د شمېر په لحاظ محمود احمد صاحب په 5م نمبر وو، او ما دا سبق جومات له ورکول غوښتو چې کومو څلورو چې ووټونه ترلاسه کړي دي، نو د هغوی په کار کې به برکت دې لپاره نه وي چې هغوی ووټونه ترلاسه کړي دي، بلکې څوک چې په مخلصانه نیت د خلافت اتباع کوي هماغه به برکت بیا مومي. نو په 5م نمبر چې کوم محمود احمد بنګالي صاحب وو، ما هغوی صدر وټاکلو. ډېر مخلص انسان دی، خدای پاک دې د هغوی اخلاص نورم ترقي ورکړي. ډېر کار یې کړی دی، دعاګانې اخیستې دي. بیا حضور د کال 1980 نه واخله تر هغه وخته پورې چې کوم د خدام الاحمدیه مختلف صدران وو، د هغوی په زمانو کې د مجالسونو د نمایندګۍ ګراف ذکر وکړو او په هغې کې په یوه موقع د تنزل نه پس د تدریجي ترقۍ طرف ته هم اشاره وکړه او بیا وفرمایل چې زه دا ویل غواړم چې کامیابي ووټونه ترلاسه کولو په وجه نه بلکې د وخت د خلیفه دعاګانې ترلاسه کولو په وجه ملاویږي. تیر ځل ما کوم تن د خدام الاحمدیه صدر ټاکلی و،
د ووټونو د شمیر په لحاظ د هغه نمبر 15 وو. د هغوی د صدارت په وړومبي کال کې 201 مجالس حاضر وو او دویم کال یعنی اوس دې کال 813 مجلسونه حاضر دي. د خپل صدارت په دور کې محمود احمد بنگالی صاحب د مجلس خدام الاحمدیه مرکزیه صدر وو. په هغه زمانه کې د ټولې دنیا صدر به یو وو او باقی دنیا کې به صدران نه بلکې قائدین به وو او د دوی په دور کې د نظام بیا ختم شوی وو او دوی اخري عالمي صدر وو د خدام الاحمدیه مرکزیه. نو بهرحال دا دور چې ختم شو نو دوی د حضرت لیفت المسیح رابع په خدمت کې یو ډېر د عاجزانه ډک خط لیکلی وو. نو د هغې جواب کې ورته حضرت لیفت المسیح رابع لیکلی وو چې تاسو په خپل خط کې هیڅ بې سر د شرمندګۍ اظهار کړی دی. د شرمندګۍ څه خبره ده؟ تاسو خو ماشاءالله خپل دور ډېر ښه تېر کړی دی، ډېر په ګرانو حالاتو کې ډېر ښه په حکمت او په نرتوب کار کړی دی. خدای دې در لپاره مبارکه کړي. ځکه خو ستاسو په انصار الله کې د شاملېدو نه باوجود هم د خدمت موقع تاسو له ورکړی شوې وه. دوی له د یو کال توصیه ورکړی شوې وه. بیا حضور فرمایي که تاسو نااهله وي نو داسې به چرم نه کېده. خدای پاک د آینده لپاره هم تاسو همیشه د سلسلې بیلو څخه خادم وساتي او خدای دې وکړي چې تاسو ته د بهترینه خدمت توفیق هم داسې ترلاسه کېږي. بیا دوی د اسیرانو د ښېګڼې او بهبود په حواله هم ډېر کار کړی دی او په دې حواله هم باقاعده ریپورټونه به دوی لیږل. په دغه ریپورټونو هم د حضرت لیفت المسیح رابع دا ارشاد وو چې د اسیرانو د بهبودۍ باره کې ستاسو ریپورټ راورسېدو. تاسو ماشاءالله ډېر په حکمت او په محنت کار کوئ لګیایي. خدای پاک دې د دې نیکې نتیجې پیدا کړي. او دوی واقعي چې په هغه زمانه کې د اسیرانو ډېر خدمت کړی دی. بیا په یو ځای کې په یو ریپورټ دام لیکلی دی چې د اسیرانو د خدمت په حواله چې کم کوششونه تاسو کوئ په هغې زه ډېر خوشحاله یم. د کال 1904 چې کم قانون و د هغې ابتدایي دور و او په سلګونو احمدیان د کلمې په وجه جیلونو ته لېږلی کېده. نو په هغه زمانې کې خدام الاحمدیه او د خدام الاحمدیه صدر ډېر کار کړی دی. حضور هغوی ته فرمایي چې د اسیرانو د خدمت په حواله ستاسو په کوششونو زه ډېر خوشحاله یم. تاسو دا کار ډېر ښه کوئ لګیایي، بلکل هماغه شان لکه څنګه چې زما منشا وه. د دوی په دور کې چې د خدام الاحمدیه چې کوم نمایانه خدمات دي ډېرو شعبو کې خدام الاحمدیه په نمایانه طور مخ پر وړاندې قدم ایښی و. دوی د اسیرانو د ښېګڼې او د بهبود لپاره اسیران ټرسټ قایم کړی و چې د هغې په ذریعه د اسیرانو د ضرورتونو د پوره کولو او د هغوی د غمونو د علاج کوشش شوی و. همدغه شان د جماعت احمدیه د قیام د سلیزې په مناسبت چې کوم د تشکر جشن و، نو په هغې موقع د خدای د مخلوق خدمت لپاره د خدام الاحمدیه له طرفه یو امبولانس هم چلولی شوی و. د بیوت الهم سوسایټي چې آغاز وشو نو د خدام الاحمدیه له طرفه هم ښې ډېرې پیسې د عطیې په طور ورکړی شوې وې چې روح روان محمود احمد صاحب هم و. بیا د خدام الاحمدیه کارکنانو لپاره د کوارټرو تعمیر لپاره ځمکه په بیه اخیستل شوې وه. دې کې محمود صاحب خپله ذاتي دلچسپي ښکاره کړې وه. بیا د تراجم قرآن فنډ کې هم مجلس خدام الاحمدیه یو لوی رقم د عطیې په طور د وړاندې کولو سعادت ترلاسه کړی دی. پاکستان نه بهر د خدام الاحمدیه تنظیمي ترقۍ لپاره د ګڼ شمېر ملکونو دوی دوره فرمایلې وه او په دغه دورو کې د ټولو تفصیلي دوره په کال 1987 کې د 11 جون نه واخله تر 11 اکتوبر پورې وه چې د 3 براعظمونو دوره وه. په هغې دورې کې دوی د یورپ، د امریکې او د افریقې 11 ملکونو سفر کړی و، یعنې هالند، بلجیم، جرمني، انګلستان، امریکا، ګیمبیا، سینیګال، سیرالیون، لایبیریا او آیوري کوسټ وغیره.
د خدام الاحمدیه د یو صدر له طرفه د دغو ملکونو دا وړومبی دوره وه. بیا په کال 1989 کې دوی د انډونیشیا، ملایشیا او د سنګاپور دوره کړې وه. د دوی په دور کې د خدام الاحمدیه د ګیسټ هاوس بالایي منزل تعمیر شوی دی. بیا د خدام الاحمدیه چې کوم محمود هال دی، ایوان محمود چې بلل کېږي، هغې کې یو ځل اور لګېدلی و، نو بغیر د څه مالي تحریک نه دوی د هغې ټول مرمت او له سره د آرایش کار سرته رسولی و. د دوی په دور کې د خلافت رابعه د انتخاب په موقع هم خدام الاحمدیه ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. بیا پاکستان د هجرت په موقع هم په هغه نازکو حالاتو کې هم د خدام الاحمدیه د حضرت المسیح رابعه د خدمت توفیق ترلاسه کړی و. ډیوټي هم کولی او ورسره تللي. تاریخي اساسونه مخلي دي. د هجري کلندر په لحاظ په 14مې او 15مې دواړو پیړو کې او همدغه شان د جماعت په وړومبۍ او دویمې دواړو پیړو کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. د دوی په دور کې خدام الاحمدیه تنظیم خپل 50 کاله پوره کړل او په 51 کال کې دا تنظیم داخل شوی و. سلطان مبشر صاحب چې د خدام الاحمدیه تاریخ لیکي لګیا دی، هغوی لیکي چې محمود صاحب به ویل چې د خدام الاحمدیه په صدارت کې چې د دوی یو 2 ورځې تیرې شوې، نو دوی ډېر فکرمنده شول او د حضرت المسیح ثالث په قدمونو کې دوی کېناستل او ډېر یې وجړل او په خپله مخصوصه لهجه کې وویل، یعنې د مذکر مؤنث خیال به دوی اکثر نه کولو. نو حضور ته په جرات دا وویل چې دا کار مانه نه کېږي. نو حضور ورته په مینه وفرمایل چې د وخت خلیفه چې یو ځل فیصله وکړي او سره د دعای دا فیصله کړې ده، نو بیا بدلی نه. زما دعاګانې تا سره دي، کله چې درته څه ګرانه پېښه شي نو ما له راشه. محمود صاحب وایي چې بیا ما ولیدل چې د خلفا دعاګانې همیشه ما سره وي. خدا مو سره دوی خپل مخ په مخ بې واسطې تعلقات به وو. دوی به ویل چې حضرت المسیح ثالث ما ته دا نصیحت کړی دی چې په دفتر کې ناسته کمه کوه او خدا مو سره بې واسطې تعلقات زیات لره. نو محمود صاحب به اکثر دفتر کې د کېناستو په ځای بهر په کرسۍ به کېناسته. هلته چونکې د خدام الاحمدیه باقاعده دفتر دی او هغه ټول ځای هم د خدام الاحمدیه دی، نو ځکه هلته به د خدام تګ راتګ و. نو دوی به هلته ناست وو او د ایوان محمود ته به چې کوم خدام تله راتله، هغوی سره به یې نیغ په نیغه رابطه ساتله، د حال احوال پوښتنه به یې کوله، هغوی سره به بې تکلفه شول. نتیجه به دا وه چې خدامو سره به د یووالي ماحول پیدا شو. د هر چا په غم کې به دوی برابر شریکېده. ډاکټر مبشر صاحب لیکي چې یو ځل مونږ په دفتر کې کار کولو نو ډېر ناوخته شو. محمود صاحب ویل چې که څه خوراک لري نو راوړئ. وایي چې زه ګیسټ هاوس ته لاړم، نو هلته چې کومه روټۍ د دارالضیافت د معاونینو لپاره راغلې وه هغه ختمه شوې وه. یو څو پاتې ټوکرې پرتې وې. نو وایي چې زه تش لاس واپس راغلم او ورته مې ویل چې هېڅ نشته، صرف پاتې ټوکرې دي. نو وایي چې هغوی وفرمایل چې هغه هم تبرک دی، هماغه راوړه. نو هماغه ټوکرې بیا هغوی وخوړې. یو منتظم یا د ګیسټ هاوس د خادم نه څه پوښتنه یا تپوس ونه کړو چې ما لپاره روټۍ ولې نه وه پرېښې. هېڅ داسې قسمه اظهار یې ونه کړو. دغه شان د معتمد صاحبو د نورو کارکنانو کورونه هم د خدام الاحمدیه په احاطه کې وو، خو هغوی له یې هم څه زحمت ورنه کړو. ډاکټر صاحب لیکي چې د خدام الاحمدیه د تاریخ لیکلو په کار هم هغوی زه مامور کړی وم او ډېره حوصله افزایي یې زما کړې وه. د هغوی ژبه کې به بنګالي لهجه وه چې په تحریر کې به هم راتله، نو ځکه عموماً به هغوی خپل خطونه په ما لیکل. په کال 2010 کې چې هغوی لندن ته جلسې لپاره تللي وو، نو هلته هم ځینې خطونه او رپوټونه یې په خاکسار لیکلي وو. ډاکټر صاحب هم هغه کال دلته راغلي وو. نو ځینې وخت دوی لیکي چې ځینې وخت د هغوی بنګالي لهجې په وجه ځینې الفاظو باندې پوهېدل به ګران وو. نو ما به ورپورې ټوکه موکه، خو چېرې مې هغوی په داسې ټوکه بد نه ومنلي. ډاکټر صاحب لیکي چې ټوله نه لویه کومه خبره چې ما د
محمود بنگالي صاحب نه زده کړې ده هغه دا ده چې د وخت د خلیفه اطاعت او کمې ذمہوارۍ چې سپارل شوي وي هغه پوره کولو کې خپل ټول صلاحیتونه د کمال تر حده د ورسولی شي. په هغوی د خلفا اعتماد و. د خلیفه له طرفه چې کله به په یوې معاملې کې څه تپوس پوښتنه وشوه نو محمود صاحب به د قول سدید نه کار اخیستو. هیچېرې به یې په دې همت نه بایلودو چې حضور له طرفه خفګان ولې ظاهر شوی دی، بلکې همیشه به په اصلاح مامور و او آینده لپاره به د خلفا نه راهنمایي غوښته، دعا به یې کوله او د دعاګانو لپاره به نورو ته ویل. فیروز عالم صاحب لیکي چې دوی سره زما یو جوړ تړون د 1982 راسه و چې کله زه جامعې ته تللی وم. زه د تجربې نه عاري یو نوی احمدي وم، خو دوی به د خپلو اهمو مصروفیاتو نه باوجود په ما د شفقت نظر لرلو. اختر او داسې نورو موقعو باندې به زه کور ته رابللم او تحفې به راله راکولې. په غریب الوطنۍ کې چې کمې وې د هغوی د لرې کولو کوشش به دوی کوله. همدغه شان عبدالاول صاحب هم د دغو خصوصیاتو ذکر کړی دی او د ټولو نه لوی خصوصیت همدا دی چې دوی خلافت ته ډېر جوخت وو او د خلافت نه به قربانېده. طبیعت نه خاموش وو، د نورو په خوبو به نظر لرلو او یو با عمل زبر وو. بار بار به زما په دوی لیکي چې بار بار به زما په شان د ماشوم حوصله افزایي کوله. دوی وی چې د میټرک نه پس چې زه جامعې ته لاړم نو د 14 کالو وم او هلته ما دا وکته چې د وطن نه لرې ناست هم دوی د خپل د وطن د حالاتو جایزه اخلي او قیمتي دعاګانې او مشورې به راکولې. تېر کال ما دوی د نماینده په طور د یوې جلسې له بنګلادیش ته لېږلي وو نو دوی وی چې هلته هم ډېر خوشحاله وو او بار بار یې زموږ حوصله افزایي کوله. خالد سیف الله صاحب لیکي چې امیر صاحب به ویل چې کله موږ سبق لپاره ربوی ته تللي وو نو ما سره نور هلکان هم وو. موږ یوه ورځ حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله تعالی عنه سره ملاقات لپاره لاړو. حضور په یو کټ ناست وو، موږ ورسره په ځمکه کېناست وو. حضور موږ ته د وقف اهمیت او د قربانۍ باره کې خبرې کولې او حضور خپل یو لاس په ما ایښی و ځکه چې زه حضور ته د ټولو نه جوخت ناست وم. دا د خدای پاک حکمت دی چې باقي هغه ټول هلکان د آب و هوا او د خوراک وغیره سختۍ ونه زغملی شوې او واپس کورونو ته لاړل او یو ما خپل تعلیم او وقف د خدای پاک په فضل پوره کو. دا د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د لمس برکت و. بیا خالد سیف الله صاحب لیکي چې امیر صاحب یو ډېر ذهین انسان و. تعلق جوړولو او تعلق ساتلو په فن هغوی ډېر ښه پوهېده او دا به د جماعت مفاد لپاره استعمالولو. د دې په نتیجه کې د مهاجرت قانوني عمل پاکستانی احمدیانو لپاره ډېر آسان شوی و او د استرالیا جماعت کې د احمدیانو شمېر چې د هغوی د راتلو په وخت یو څو سوه و اوس زرګونو ته رسېدلی دی او د ترقۍ دا سلسله جاري ده. د حضرت خلیفة المسیح رابع د هدایاتو مطابق د استرالیا ټولو لویو ښارونو کې احمدیان آباد کړی شوي دي. نو اوس د هرې صوبې په دارالحکومت کې مضبوط جماعت قایم دی او لوی لوی جماعتونه او میشن هاوسونه هم جوړ شوي دي. په سیډني کې بیت المهدي نه علاوه خلافت سنټنري هال او میشن هاوس هم شته او یو ګیسټ هاوس هم اوس جوړیږي لګیا دی. همدغه شان په برسبن کې هم جماعت جوړ شوی دی، په ملبن کې هم جماعت جوړ شو، په ایډیلیډ کې هم جماعتي سنټر شته، کینبرا کې هم جماعت لپاره د ځمکې په بیه اخیستو کوشش روان دی، ضربه ترلاسه شي. د استرالیا جماعت په ترقۍ کې د دوی ماشاءالله ډېره برخه ده. استرالیا کې د تربیت د شعبې قومي سکرټر عمران احسن صاحب لیکي چې امیر صاحب د کال 1991 نه په استرالیا کې د مشتري انچارج د امیري جماعت په دور خدمت کولو. د دوی په دور کې ډېرې لوی منصوبې تکمیل ته ورسېدې، حالانکه د شمېر په لحاظ جماعت اوس هم لا ډېر لږ دی. د کال 2015 د دورې نه پس دوی هلته 2-3 نوي جوماتونه او سنټنري هال تعمیر کړی دی. ملبن کې چې کوم بیت السلام دی د هغې یو لوی هال دی چې پکې 2000 نه زیات خلک لمونځ کولی شي. همدغه شان نور جوماتونه هم ډېر لوی لوی دي. بیا هم د دوی په دور کې د استرالیا د وفاقي حکومت دواړو سیاسي ډلو سره د مهاجرت په معاملاتو کې هم ډېر ښه تعلقات جوړ شوي وو. همدغه شان نور ډېر سهولتونه هم هغوی د حکومت نه ترلاسه کړي دي.
استرالیا کې د ځېلي تنظیمونو تشکیل هغوی په مرکزي خطوطو کړی و. د ځېلي تنظیمونو تشکیل په استرالیا کې هغوی په مرکزي خطونو کړی و. د مختلفو ملکونو نه راغلي خلکو ترمنځ د ورورولۍ فضا جوړولو کې د دوی د تربیت هم ډېر لوی لاس دی. استرالیا کې صرف پاکستان نه بلکې د فیجي نه هم ډېر خلک تللي دي. د استرالیا خلک هم دي او افریقایان هم پکې شته. د دغو ټولو خلکو ترمنځ دوی د ډېرې ورورولۍ فضا جوړه کړې وه. هر چا ته ذمهوارۍ سپارلې وې او د هغوی د صلاحیتونو مطابق به د هغوی نه کار اخیستو او همدا د یو ښه منتظم خوبي وي. نور هم پکار چې په دې عمل وکړي. تېرو ورځو کې د هغوی جسم شوې ده. د هغې صدارت هم هغوی کړی و او د خدای پاک د ذات شکر په موضوع یې تقریر هم کړی و. هغه وخت خو یې صحت ډېر ښه و او چا دا خیال هم نشو کولی. ډېر ښه خیر نه و. مطلب یې دا چې کومه بیماري د هغوی وه د هغې په لحاظ د هغوی صحت د بحالۍ په لاره روان و او تر ډېره حده بحال شوی و. خو بیا یې ناګانه د دماغ غږ وشلېدو. بیا د وکټوریا د جومات صدر جاوید صاحب په یو تفصیلي خط کې لیکي چې د امیر صاحب معامله فهمي په وړو خبرو کې د هغوی راهنمایي، تدبر او بصیرت او د دوراندیشه واقعیت د هر چا په خوله دي. امیر صاحب سره یو زوړ ګاډی و. د عاملې د بار د خواست نه باوجود او هغوی چې زما د ذاتي خواست نه باوجود هم هغوی ځان له چرې ښه ګاډی وانخیستو او همیشه نورو مربیانو له به هغوی ښه ګاډي اخیستل خو د ځان هېڅ فکر نه و. همدغه شان د هغوی یوه لور لیکي چې څنګه کپړې به ورله مونږ راوړې نو ډېره پروا به یې نه کوله بلکې دا به یې ویل چې کمې کپړو کې چې په آرام وي هماغه اغوندئ. د ډېرې خرچې ضرورت نشته. جوماتي خراجاتو کې به هم ډېر احتیاط کولو. یاداشت ډېر ښه و. د جومات خلک به په نامه یادول او د هغوی خوبۍ په کار راوستو هنر ورله د خدای پاک له طرفه حاصل و. د عاملې او د شورا په اجلاس کې به په خبرو به خلک د وخت د خلیفه په حوالو به پوهول. د یو تن باره کې وایي چې هغه دلته د کرکټ ټورنمنټ لپاره را روانو نو د یو طوفان په وجه پرواز مؤخره شو یا شاید چې ملتوي شو نو په ټورنمنټ کې هغه شامل نشو. نو امیر صاحب هغه پوه کو چې بیا هم ضرور لاړ شه. که ټورنمنټ کې شامل نشوې نو هېڅ خبره نه ده. اصل مقصد د وخت خلیفه سره ملاقات دی. که هغه وشو نو پوه شه چې ستا د ټورنمنټ مقصد پوره شو. زه چې د اوس په دورال ته تللی وم نو ملبن ته دوی موږ سره تلو نه پاتې شوي وو خو په فون دوی لږ ساعت پس د ټولو انتظاماتو جاج اخیستو. دوی لیکي چې امیر صاحب په خپلو تقریرونو کې د خدامو د انصارو د لجنات د حقونو د پوره کولو تلقین کولو. د دغو خبرو ښه اثر د دغو ټولو خلکو په ژوند کې واضح ښکاري. د نورو ملکونو نه راغلي طالب علمانو به دوی خاص خیال ساتلو. د شهیدانو د خاندانونو معاملاتو له به په بل هر کار ترجیح ورکوله. تعزیري کاروایي به چې کله کېده ځینې وخت د چا شکایت وکړی شي او بیا په هغوی تعزیر کېږي نو دوی به ویل چې په تعزیر زما زړه پرې کړی شي خو په مافیا کې به هغوی ډېر د وجدت نه کار اخیستو. د جماعت احمدیه استرالیا لپاره د امیر صاحب شخصیت د بنیاد د خښتې په شان و. په استرالیا کې د جماعت احمدیه د تعمیر او د تنظیم په کار کې هغوی د بنیاد کار کړی دی. ډاکټر سید حسن احمد صاحب وایي چې د مینې یو دریاب و چې ما هغوی کې لیدلی او محسوس کړی و. هر احمدي که لوی و او که وړوکی د هغوی کور ته بې تکلفه تلی شو او د معمولي نوعیت خبرې به هغوی ته بیانولې. هغوی به په خاص طور
ځوانانو نه د ظلمو ته به هغوی کار سپارلو، لکه داسې چې لکه د قیادت لپاره د هغوی تربیت د مقصد وي. هر وخت به ورته د جومات د خلکو فکر و. ملبن اسامه احمد صاحب لیکي چې د مولانا محمود احمد صاحب وجود مونږ یعنې د استرالیا احمدیانو لپاره لکه د یو شفیق مینه‌ناک پلار و. هغوی به د استرالیا ټول احمدیانو سره یو شان د هر قسمه امتیاز نه پاک د شفقت او د مینې سلوک کولو. هر تن مشر و که کشر د هغوی د اعلی اخلاق د حسن سلوک او د نمونې په وجه د هغوی ګرویده و. په هره موقع سیډني ته د راغلیو مېلمنو به هغوی خاص خیال ساتلو. هرې جلسې او په هر اجتماع کې به هغوی د کور نه بهر تشریف راوړو او مېلمنو ته به په خپله هرکلی ویلو او تر غاړه به یې باسل. امیر صاحب ته به چې مونږ کله مو کته نو هغوی به موسکي وو او د هغوی د محبت او د سلوک په وجه به زموږ د سفر ستوماني ختمه شوه. ځینو خلکو دوی له ځینې تکلیفونه ورکړي وو، خو د خلکو د بزنیانو نه باوجود چې تحقیق وکړی شو نو د هغوی هېچېرې نیغ په نیغه څه قصور نه دی ښکاره شوی. یو دوه معاملې داسې وې چې په هغوی بدزنیانه شوې وې او چا چې شکایتونه کړي وو نو اصل قصور به بیا هم د هغوی وو. یوه مېرمن طاهره اطهر صاحب لیکي چې یو څو ورځې مخکې د استرالیا جلسه سالانه ختمه شوې ده. کوم مېلمانه چې په جومات کې رهایش لري د هغوی مېلمستیا لپاره به محمود احمد بنګالي صاحب خاص تاکید کولو چې جلسې ته د راغلیو خلکو خاص خیال ساتل پکار دی. د منځونو کولو ډېر تاکید هغوی فرمایلو. زموږ د پریس انچارج جاوید وحید چې زما په دوره کې موږ سره وو هغوی وایي چې د استرالیا دوره کې جوخت نه د محمود احمد بنګالي صاحب د لیدو هغوی سره د نږدې نه د پیژندنې موقع ماته ترلاسه شوې وه. له دې نه باوجود چې ټولې دوره کې د هغوی طبیعت ښه نه و، هغوی به د وړې نه وړې خبرې خیال ساتلو او پوره توجه به یې ورله ورکوله. د مثال په طور یو ځل د شپې روټۍ کې موږ له دویمه ورځ هم یوه سبزي راکړې شوه. موږ ته د دې خبرې احساس هم نه و، خو بنګالي صاحب فوراً دا خبره نوټ کړه او د بیمارۍ نه باوجود هغوی باورچیخانې ته لاړل او د ضیافت والاو نه یې پوښتنه وکړه چې آیا دلته بله سبزي نه میلاویږي چې تاسو یوه په دوی قروی لګیایئ. نو دغه شان د مېلمنو به یې پوره خیال ساتلو. دې نه علاوه د دوی په طبیعت کې عاجزي هم ډېره وه. عابد صاحب وایي چې د خپل علم او د تجربې نه باوجود د پریس او د میډیا د امورو باره کې ما سره مشوره کولو کې هغوی حساب نه لیدو. د جومات د نظام به ډېر عزت کولو او خلافت سره یې بې کچې مینه لرله. د ناروې امیر زرتشت منیر صاحب وایي چې کومه زمانه کې محمود بنګالي صاحب د خدام الاحمدي صدر وو نو خو اکثر ته په کراچۍ کې د ضلعې د قائد په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. انتهایی پرآشوبه دور کې هغوی یو انتهایی کامیابه صدر وو. دا د کال 1946 خبره ده چې حالات ډېر خراب شو نو د سند او د بلوچستان جماعت په جماعتي او په تنظیمي سطح د کراچۍ جماعت ته وسپارلی شو. سند کې به چې چېرته هم شهادت وشو نو د محمود صاحب نماینده یا محمود صاحب پخپله به د کراچۍ د جماعت نماینده نه مخکې هلته رسېدلی وو. په مشکلو حالاتو کې محمود صاحب په ډېره نره او په ډېرې هوښیارتیا ډېر ګران کارونه ډېر په محنت سرته رسول. خلافت سره د عشق تر حده مینه لرله او ورلپاره غیرت هم ډېر لرلو. د حفاظت په سلسله کې به معمولي شان کوتاهي هم نه برداشت کوله. موږ به چې کله اجتماع یا جلسو لپاره ربوی ته لاړو نو د ډېرې د مینې او د محبت سلوک به هغوی فرمایلو. دلته چې کوم زموږ مربي صاحب دی ملک اکرم صاحب هغوی وایي چې جامعه کې چې کله موږ سبق ویلو نو هغې زمانې کې یو ځل دوی سره ما د مجلس خدام الاحمدیه مرکزیه د لاندې د راولپنډۍ د مجلس دوره کړې وه. په هر مجلس کې دوی تقریر کړی وو. د قرآن آیتونه، حدیثونه، د حضرت مسیح موعود علیه السلام ارشادات او د خلفای احمدیت کلمات سره د حوالو دوی ته یاد وو. د راولپنډۍ یو مشر عهدیدار د یوې جلسې نه پس دا ویلي وو چې دا ماشوم به په ژوند کې لوی اعزاز ترلاسه کوي. حالانکه هغه محمود صاحب د جامعې په 3 یا 4 کال کې وو.
اکرم صاحب وایي چې د محمود صاحب د صدارت لاندې هغوی ته 15 کالو پورې د خدا ملا احمدیه عملې کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ډېر باریک بینه، ځیرک او معامله فهم انسان و. د انکسارۍ نه ډک و، ډېر شفیق او مینه ناک انسان و. په خپله به هم محنت کولو او د عملې نه به هم د محنت تمه لرله. ډېر نر انسان و. دوی وایي چې ماته یاد دي چې یو ځل یو شریر فطرت افسر پر ابو یې مسلط کړی شوی و، نو هغه ځینې نامناسبه خنډونه ودرولي وو. محمود بنګالي صاحب د خدا ملا احمدیه د صدر په حیثیت کې د هغه دفتر ته لاړل او داسې په روب یې ورسره خبرې وکړې چې هغه افسر ویرېد او د ویرې د لاسه یې هغه خنډونه لرې کړل. بیا دې وایي چې د کار دوران یې چېرې موږ دا نه لیدلي چې هغوی د جومات ګاډۍ خپل ذاتي کار یا د خاندان لپاره استعمال کړی وي. ربوی کې به عموماً په سایکل یا پیاده به تقریباتو کې شرکت لراتلل. د خدا ملا احمدیه یو اجتماع کې هغوی ویلي وو چې ځینې خلک دا وایي چې احمدي ځوانان د غیر احمدیانو نه ښه دي. نو هغوی ویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد خدا نه و چې موږ نور سره خپل نسبت لټول شروع کړو یا بیا هغوی سره مقابلې شروع کړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام خدا فرمایلی دی چې هر احمدي د په ځان کې پاکي تبدیلی پیدا کړي. نو همدا خبره موږ ته وړاندې ساتل پکار ده. د بنگلاديش سفیر احمد صاحب وایي چې په بنگلاديش کې د هغوی قیام دوران ماته د هغوی د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. تیر کال چې دوی دلته تللي وو. وایي چې محمود احمد صاحب ډېر ساده طبیعت لرلو او ډېر خوشخویه انسان و. مونځ لپاره به په وخت جومات کې حاضر وو. د بیمارۍ نه باوجود به هغوی د تهجد مونځ په ډېرې باقاعدګۍ کولو. مهمانخانې کې د قیام دوران د دوی دا هدایت و چې که څوک ملاوېدو له راشي نو منع کوئ یې مه. په ذاتي خرج به د هغوی مېلمستیا کوله. د هر چا به خیال ساتلو. د مریضانو پوښتنې له به تله. دا قسمه خصوصیت ډېرو خلکو لیکلي دي. خلک وایي چې د شروع نه تر اخره پورې چې څنګه وو هم هغه شان پاتې شوي دي. د لندن د جومات امام مکرم عطاالمجيب راشد صاحب لیکي چې ډېر مخلصه، دینداره، خاکسار او بېریا انسان و. دوی وایي چې کال 2004 کې ماته د استرالیا د یوې میاشتې د دورې موقع ترلاسه شوې وه. نو هغې دورې کې زه د دوی د بې شمېره خوبونو خبر شوم. ټولو کې مخکې خلافت سره د هغوی مینه او اطاعت و. د سهار سیل کې به اکثر په دې موضوع خبره کېده. د جومات په ترقۍ، جوماتي کارونو کې شمولیت او جومات سره د تړون په شان موضوعاتو به خبرې کېدې. د دې خبرې ذکر به ډېر په درد کولو چې لا ډېرې کمزورۍ دي. دورو له به چې روانو نو د هر جومات په حواله به راته وویل چې د کومو امورو طرف ته د هغوی پام ګرځول پکار دی. زموږ د روسي ډیسک انچارج خالد احمد صاحب وایي ماته لیکلي دي چې د خلافت په مسند ستاسو متمکن کېدو نه پس د محمود صاحب مینه د انتهایی درجې عقیدت کې بدله شوې وه او ستاسو ذکر سره به د هغوی په مخ د انکسارۍ، د عاجزۍ او د خلوص رنګونه خواره شو. بیا دوی وایي او واقعي چې صحیح وایي، هېڅ مبالغه پکې نشته چې په دې زمانه کې د هغوی د مقام او د مرتبې مخلص، عاجز، متقي، درویش صفته د هر چا غمخور او د خلافت نه زار خلک به ډېر کم وي. یو خپلوان لیکي چې هغوی امیر صاحب سره ناست وو چې د استرالیا د جومات د یو تن فون راغلو. هغه په امیر صاحب خپله خبره منل غوښته او د لپاره ځینې سخت الفاظ هم استعمالول چې بس هم د هغه خبره سمه ده. محمود صاحب چې د هغه د پولو کوشش وکړو نو هغه نور هم غوسه شو. ورته ویل چې زه به خلیفه ته رپورټ وکړم. خو چې خبره ختمه شوه نو ډېر په افسوس محمود صاحب دا وویل چې دا خلک په خپله غلطۍ کوي او بیا خلیفه لپاره د پریشانۍ وجه جوړېږي. او دا خو لکه څنګه چې ما وویل چې ډېرو خلکو دا خبره کړې ده چې دوی به دا پروا نه لرله چې دا غلطۍ په وجه به د خلیفه له طرفه څه سزا ورکړل کېږي. لکه څه به چې حقه خبره وه نو هغه به په انصاف وړاندې کا. زلمي به پوهول چې زموږ مثال لکه د شطرنج د ګیټو دی، دا د خدای جومات دی، هغه په خپله زموږ معاملې سنبالوي.
که تاسو ته موقع ترلاسه کیږي نو موقع نه فائدې اوچته کوي. د دوی جماعتي خدمات د ناصر هاسټل د زیمه نه شروع شوي وو. بیا د ربوی د مجلس خدام الاحمدیه مقامی محتمم وو. د کال 1979 تر 9 پورې. بیا په کال 1909 کې د سالانه اجتماع په موقع دوی ته د خدام الاحمدیه د مرکزی مجلس د صدارت ذمہواری سپارل شوې وه. بیا د هغې کال نه واخله تر کال 1980 یا 1909 پورې، یعنې تقریبا 10 کاله دوی د خدام الاحمدیه مرکزی صدر وو. دوی د خدام الاحمدیه مرکزیه آخري صدر وو لکه څنګه چې ما وویل، او د هغې نه پس بیا بیل بیل تنظیمونه جوړ شوي وو. د اصلاح ارشاد په شعبه کې هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. خلافت رابعه کې چې کله د سمیع بصري مرکزي شعبه جوړه شوه نو تر نومبر کال 1983 پورې د هغې نگراني هم دوی ته سپارل شوې وه. په 1984 کې دوی په تحریک جدید کې د سمیع بصري د شعبې وکیل په طور د خدمت توفیق ترلاسه کړی و، او د 28 جون نه پس دا شعبه هم په تحریک جدید کې ختمه شوه. شاید چې ختمه نشوه بلکې د دې کار ونشو ځکه چې MTA نه مخکې هغه وخت کې سټونه رسولو لپاره دا شروع شوی وه. بیا MTA دا کار سنبال کو نو د 28 جون کال 1991 نه پس دوی تر اخره د استرالیا د امیر جماعت په طور د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خدای پاک د دوی غری کرامت کې د دوی درجې د اوچته او نور اوچته کې یقینا چې به نفس انسانو او سره د خپل ټولو صلاحیتونو دوی د جماعت خدمت کولو، نه د خپل صحت پروا کړی دا، نه د جماعت کار کې بل څه خن راتلو ته پرېښه دی. زما د تیره چې کومه د استرالیا دوره وه هغې کې د انتهایی تکلیف نه باوجود د دوی د هر کار نگرانی کړې ده. زه چې د جهاز نه بهر رالم نو دوی مخامخ ولاړ وو. د دوی حل چې ما ولید نو ډېر فکرمند شوم. ملا کې د دوی سخت تکلیف و. د دوی هډوکي په خاص طور د ملا تیر ډېر خراب شوی و. د ډاکټرانو مطابق داسې مریض له آرام پکار دی، خو هغوی آرام نه کولو چې د خلیفت دوره ده زه څنګه په آرام کېناستی شم. بلکې د ایرپورټ نه چې بهر رالو نو په موټر کې ما نایب امیر ناصر صاحب ته ویل، هغوی موټر چلولو، چې محمود صاحب خو ماته ډېر بوډا او کمزور ښکاره شو. هغه وخت د هغوی د تکلیف ماته اندازه نه وه. د تفصیل نه خو بیا وروستو خبر شوم. کله مې چې هلته ډاکټر سره خبره وکړه نو معلومه شوه چې دا تن څومره سخت په تکلیف کې دی او بیا هم په ځان څومره مشقت کوي او ګرځي را ګرځي. او صرف دا نه بلکې د دورې چې کوم متعلقه امور و د هغوی نګراني هم کوله. یو ورځ همدغه تکلیف سره د دورې دوران د هغوی بلډ پریشر ډېر زیات های شوی و. خیال زموږ دا و چې چېرته فالج یا د زړه دوره نه وي. حالت سخت خراب و. هسپتال د دوی یوړلی شو. په 100 ګنټې هم په هسپتال کې و، خو بیا ورته هسپتال نه کور ته د تلو اجازه ورکړل شو او دې مرد مجاهد کور ته راتلو سره بیا کار شروع کو. د یو خر په دوره خو ما سره تلونه دوی پاتې شوي وو او د هغې ذکر به ډېر په غم کولو، خو بل ځای ته بیا د تکلیف نه باوجود دوی موږ سره راغلی وو. ما ورته ویلم چې مزه، خو بیا هم دوی راغله او ټول پروګرامونه چې سخت کار و پکې او سخت پروګرامونه وو دوی پکې موږ سره وو او هر وخت به موجود وو. نگرانی به کوله، خپل فکر ته هیرو زما فکر به کولو چې څه قسمه تکلیف راته ونشي او ټول پروګرامونه په ښه طریقه وشي. او دا نه چې صرف هم زما فکر یې کولو بلکې زما په قافلې کې چې څومره خلک وو د هغوی فکر هم کولو، د هغوی خیال هم ساتلو. بار بار یې د دې خبرې اظهار کولو چې ستاسو سم خیال مې ونه ساتلی شو. او دا فکر صرف دې لپاره و چې د قافلې د خلکو په وجه خلیفه ته څه تکلیف ونه شي.
او ماته دا وی فکر و چې چرته په دوره کې دا وی طبیعت خراب نشي خو بیا په دوره کې دا وی طبیعت ښه کېدل شروع شو ورو ډېر ښه شو 13 ورځو کې دا وی جلسه وشوه شورا مو شوه دوی پکې ښه پوره برخه اخیستې وه خدام الاحمدیه کې امام د دوی لاندې کار کړی دی خپلو ماتحتانو نه به دوی ډېر په فراخه کار اخیستو هغوی له به یې موقع ورکوله او بیا به یې قدرداني م کوله او لکه څنګه چې ما سر کې م ذکر وکړو چې د خلافت داسې سلطان نصیر و چې مثالونه یې کم کم ښکاري د دوی په وفات د آسټرالیا جومات کې یوه خلا پیدا شوه خو الهي جوماتونه خدای پاک په خپله سنبالوي او داسې خلاګانې په خپله ډکوي خدای پاک دې فضل وفرمایي او داسې سلطان نصیر خلک دې تل موږ ته رابخي چې د خلافت وفاداران هم وي او خپل ځان هم ورلپاره زاري او خپل لوزونه هم پوره کوي خدای پاک دې د دوی د اهلیه او د ماشومانو حافظ او ناصر شي او هغوی له دې هم توفیق ورکړي چې هغوی د هم لکه د خپل پلار په شان په ایمان او په اقام کې مضبوط شي او خلافت سره یو مضبوط تعلق پیدا کړي خدای پاک دې د دوی ماشومانو له توفیق ورکړي چې هغوی دې د خپل مور حقونه هم پوره کړي انشاءالله د هغوی د جنازې مونځ به هم غایبانه کوو د هغوی د غایب جنازې مونځ به هم د جمعې مونځ نه پس انشاءالله کوو अभी नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायबीन का पढ़ाऊंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر